السلام علیکم. دا ویډیو چې کوم دی کې زه تاسو ته د خطرې ځینې نشانیانو خبره کول غواړم. که ستاسو مریض کې داسې څه خطره وي نو تاسو فوراً هسپتال ته رسوئ. شپږ خطرې نشانیانې یو خو چې که مریض سم خبرې نشي کولی، ګډوډ شي، یکدم اینه خبرې هیر شي. دویم خبره دا ده چې که ستاسو مریض کې ډېر زیات دردونه وي، پټې ډېر زیات رپیږي یا ډېر زیات تیز تبه وي. دریم خبره که شپه او ورځ کې متیازې نه تیر کړي نو دا هم د خطرې نشانی ده. او که ساه نشي اخیستی، ساه یکدم داسې لنډه لنډه کیږي، ناس سملاس باندې هم ساه سم نه راځي نو دا هم د خطرې نشانی ده. د نه علاوه که مریض یکدم داسې محسوس کوي چې زه بالکل بے حد ناجوړ یم، او که لکه کله کله انسان ناجوړتیا کې په خپله ورته پته لګي چې دا ډېر زیات ناجوړتیا ده. او آخري خبره چې کوم دغه سرمن باندې که یکدم څه داغونه راشي، که سرمن داسې رنګ بدل شي نو دا هم ډېر زیات د خطرې خبره کیدی شي. نو که داسې خبره وي هسپتال ته ضرور رسوئ، زر ته زر رسوئ. هسپتال کې 2-3 سیزونو خیال ساتل ضروری وي چې ټول ناول اکسیجن ورته ولګي، چې ورته لږ شانتي اوبه ملاو ډریپ ولګي. که داسې زیات نه جوړ وي بلډ ټیسټ ولګي ډاکټران، چې هغې کې پته ولګي چې وینه خو کم نه دی، ګرده خو نقصان نه دی کړی، تیز تبه څه جراثیم والا شی خو نشته. نو ای په مطابق بیا علاج کول فوراً ضروری دی. که داسې ونه شي نو ژوند ته خطره ډېر زیات کیدی شي. السلام علیکم.